ورحمت الله وبرکاته. د جمعې ورځ ده او د جمعې مبارکه ورځ ده او درود شریف ډېر ډېر زیات وایي او داسې به انشاءالله تاسو له غړپ پیدا کېږي او چې داسې یو غټ کپ چېرته پروت دي که نه مخامخ یو غټ کپ چېرته مخامخ پروت دي او بیا د باندې خلکو روپۍ مې باران هم ورېږي او پټ په یو غار کې ناست یې بس دا چې یو تسکې او بېغمه پروت دی او قرضدار د پسې بار ګرځي ایله په سکون او په ارامي دقیقا ګرم تپ ته خیږي او یو ګوټ کې او یو شوړ ته ناری کې بیا ګرځه او مزې یې کوه. نو جمعې ورځ ده د قرضدار ورځ هم ده قرضدار ډېر راځي په دې ورځو باندې او دا چې یو ته ګوټ ګوټ سکې ورته پروت دی سم خوند کوي سمه مزه کوي چې ته وګوره که نه یو غټ کپ چې یې رالیږلی دی زړه خو مې غواړي خبر شومه چې پاکستان باندې چې کوم 2 اربه د سعودي عرب قرضه ده و چې په هغې کې وله GF7 ټنډر جازونه ورکوي هغه جازونه ورکوي چې په کوم جازونو باندې یو غټ کپ چای مخې ته پروت دی ښه مزېدار او چې پاکستان په قرضه کې جازونه ورکوي که نه نو زه وایم چې زه هم د خپل چې چاله په قرض کې ورکړم چې حساب کتاب برابر شي ځکه چې 2 ارب قرضه ده هغه پکې جازونه ورکوي نو موږ پکې څه ورکو زموږ څخه دغه لږ ډېر روپۍ دي نو دا وګورئ 180 روپۍ دي موږ به داسې په قرض کې ورکو. زما یو استاد و قاري صاحب و هغه هم غریب د مدرسې لپاره چاندې له راغی او چې زما دوکان دی چې وکاته که نه دا زما دوکان دی او په دوکان کې څه ونه لیدل نو غریب د چاندې هم څه ونه ویله پاکستان په قرض کې جازونه ورکوي GF7 ټنډر ورکوي او عوام چې کومه دی نو خپل استاد له د مدرسې چاندې نشي ورکولی نو بس پاکستان او عوام تقریبا یو شان برابر دي عوام یې چاندې وس نه کېږي چې ورکړي او حکومت یې ماشاءالله په قرض کې جازونه ورکوي GF7 ټنډر چې په کومه باندې د مودي خوله ماته کړله خولې ولا ماته کړله نو دا د عوامو حل دی حکومت هم دا حل دی بس حکومت هم ښه دی دغه کار یې ښه دی چې جازونه په قرض کې ورکړي کم سے کم د سعودي عرب نه خوله خلاص شو د هغو قرضه به ختمه شي او زه خو کې قرضه دې ورکړي واډو سره دې ورته چل نه ښیي چلی به وله څوک څوک به وله چلی څنګه اول خو چل هم نه ورځي نو جازونه یې ښه په قرض کې ورکړي او که بیا پرې قرض نیمول غواړي که نه چې لږ قرض راکړي نو بیا داسې کار وکړي چې ورته دې ووایي چې موږ د چل ښیو خو قرضه به چې کومه دی موږ له په دغې روپۍ راکوئ نو تاسو د یو جاز طریقه او د یو د GF7 ټنډر طریقه د ښیئ که نه نو د هغې قیمت دی کم سے کم 1 ارب روپۍ واخلئ 1 ارب ریال ته والئ ریال هم صحیح دی یا د ډالر واخلئ ډالر صحیح روپۍ په مضبوطېږي نو 1 ارب ډالر ته والئ د چل په خوبو باندې نو د دې څخه به تاسو معیشت هم مضبوط شي قرضه به هم ختم شي او پیسې به مو تنده راشي بالکل اسان حل دی ښه دغه شیانو کې عمل پرې وکړئ انشاءالله کامیاب به